السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خغو اوریدونکو کتونکو څنګه روغ جوړ یا خوشاله امید لرم چې روغ جوړ خوشاله وي او الله هم خوشاله لرا. څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا د 9 د دغه رنګ د اف اف سی والا بیا ورپسې د بی اس سی والا ایگزامونه شروع دي. نو اکثر چې موږ داسې زو چرته موویلی شاګردانی ملګري او پیپرول رواني یاره چرته روان یاره پیپر ل روانې ما نو بیا به یاره جی دعا کې میا ساتي پیپر شروع دي یا بکې بعضې ملګري پکې وي یاره جی داسې څه وظیفه درته نه ده یاده چې ریزلټ هم خراب شي ایگزام مو شروع دی. نو د هغې دپاره ما وی چې ستاسو سره یو ویډیو شیر کوم یو قرآني وظیفه در سره شیر کوم چې دغه سټوډنټان ملګري کم دي چې هغوی الله تعالی په ښو نمبرو پاس کړي او کامیابي کړي او دا چې د وظیفه قرآني وظیفه دا برکات دنیا د پاره هم چې د اخر او د آخرت خیر هم پکې شته دی. خو دا غینه مخکې دا خبره یو عرض دا دی چې دا ویډیو در سره شیر کړي چې کوم سټوډنټ ملګري دي خاص کر د هغوی سره شیر کړي او دا چینل در سره سبسکرایب کړي او کوم والدین حضرات دي هغوی دا ویډیو ګوري نو هغوی د خپلو بچو دپاره هم دغه وظیفه کولی شي ځکه چې د هغوی بچي کامیاب شي نو دا به د هغوی دپاره او د والدینو دپاره د خاندان دپاره د کامیابۍ او د خوشحالو چې د سبب او ذریعه نو آسانه قرآني وظیفه ده هیڅ مشکل پکې نشته دی او ډیر زیات برکات دي ډیره برکتي وظیفه ده. نو دا چې د نور ملګرو سره خامخا ضرور خاص کر د سټوډنټ ملګرو سره دا شیر کې نو دا به ستاسو دپاره هم د خیر سبب وي د نورو سټوډنټانو دپاره او دا چې دی ورسره یادم کې اسانه وظیفه ده هیڅ مشکل پکې نشته دی. سورة فاتحه به درته یادوي مونځ خو کوئ که نه نو سورة فاتحه به درته یادوي الحمدلله رب العالمین. دغه سورة فاتحې څلورم نمبر آیت دی څلورم نمبر آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. که چېرې دا درته سم نه یاد نو چېرته مولا ته کښېنې یو ورځ یې یاد کړې ښه یا سې روزه کې لاړ شي نو درته به یاد شي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین اسانه وظیفه ده او د دې چې دی هغه طریقې کار دا دی چې د سحر مانځه نه پس 11,000 درود شریف او به 313 پیری دغه چې د آیات ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین او دا غینه پس بیا 11,000 درود شریف او دا غینه پس دعا کول ان شاء الله چې د دې په برکت سره الله تعالی ټول چې د په خو نمبرو کامیاب کیو پاس بم کی او دا بستاوس د فارس او د خاندان د فارا د خوشاله سبب او ذریعہ وګرځيږي. دا به د کم وخت نه وای نو دا چې د 4 ایگزام شروع نو ایگزام په دوران کې ویل شي الله تعالی به د پرچې اساني کی. ایگزام ختم شوی دی د سټډي نو وزګار شوی نو بس اسیم وزګاری نو به چې د موبایل او فیسبوکونو لپاره دومره ټیم در سره یې کنه نو لږ ټیم چې د وظیفې له هوم ورک او ټیم چې د هم د خاص دی سحر مانځ نه پس ویل دي نو دا چې هیڅ مشکل نه دي نو دغه وظیفه سره په خپل هم چې د عمل کې راولي او د نورو یارانو دوستانو ملګرو خاص کر د سټوډنټ حضرات سره شیر کړي او ډیر شیر کړي چې دا د نورو لپاره د خوشاله سبب او ذریعہ وګرځي. قرآني چې د وظیفه ده اصل امتحان خو زمونږ د آخرت امتحان دی. الله دې مونږ ټول چې د آخرت په امتحان کې کامیاب کړي خو دومره ده چې د دنیا هم ضرورت دي نو د هغې دپاره هم محنت او کوشش دی نو دا هم د هغې محنت یو وسیله ده چې څه محنت شي او څه ورسره وظایف شي برکات شي نو انشاءالله الله به د کامیابو سبب او ذریعہ وګرځي او الله په ایمان خوشاله که. خو دغه یو عرض دی چې دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره ډېرې زیات شیر کړئ د نورو ملګرو سره ځکه دې چینل نه به تاسو دغه رنګې نور وظایف او دغه رنګې ویډیوګانې چې دې شیر کېږي اسلامي ویډیوګانې به شیر کېږي د اعمالو فضایل به شیر کېږي نو د ثواب په نیت باندې سبسکرایب هم کې او د ثواب په نیت باندې سره نورو ملګرو سره شیر هم کې دا به ستاسو دپاره چې دی د خوشحالو سبب او ذریعه وګرځي. الله هم خوشحاله را والسلام.